ډیر کسان بې توبې دنیا نه لاړل. ډیر کسانو ته بیا مهلت او فرصت نشو میلو څه ګناهان یې گردن باندې یولل دنیا نه لاړل. او دا یاد وساته، ګناه یوه نقدي معامله ده، نقده معامله ده څه ته یې کوي. توبه یوه نسیه معامله ده. ګناه د گردن باندې راغلله، توبه نسیه ده، وشي یا نه وشي څه پته نه کېږي. او ډېرې داسې ګناهونه دي انسان یې وخت څه وکړي، اراده دې کړې وي چې دا به وخت څه زه به یې توبه کوم، خو د انسانه د بیا وروسته په وی راشي. لذا قیامت ورځ وي به داسې ځنه کسانو ته به ګناه لیست نامه اعمال څه وښیلی شي، هغه به حیران شي چې پروردګاره دا خو ما نه په وی راوي، یا ما ذهن کې نشته دي. نه، دا ګناهان تا کړي وي، تا نه په ویر دي، خدای نه په ویریږي. یقینا انسان کسا اکثر څه مو شیطان دوکه کوي، همدغې طریقې سره مو دوکه کوي. څه اوس خیر دی ګناه ته وکړه، اوس خیر دی ته ګناه طرف ته ویر شه، بیا به ته دوباره ځان صفا کړي. فرق کوي یو شی څه اول نه صفا سوتره پاتې شي، یو شی څه اول ګنده شي بیا یې صفا کړي. دغه دوو منځه ډېر فرق دی. مثلا یو لوښی وي که نه مات شي، ډېر قیمتي شی وي څه ته یې بیا جوړ کړي. یوه شیشه ده، یوه اینا ده، هغه ماته شوي ده، تا بیا شنشنټۍ په څه جوړه کړې ده. کجا هغه اینا او شیشه څه هغه مکمل صفا سوتره ده، کریک ورکې نشته دي، کجا هغه څه هغه تا جوړه کړې ده. برابره نه ده، برابره نشي کېدی. یوه جوړه څه انسان یې وکړي ځان ته نوي نزکه جوړه وي څه هغه چوي. یوه جوړه څه هغه انسان څو کال استعمال کړي، خراب شي، ګنده شي، دوباره یې ځان ته صفا کړي بیا یې چوي، هغه بېل څه حیثیت دی. اکثر د مثال ور کوم، مثلا انسان ته صفا سوتره خوراک کېږدولی شي، هغه یو خیل ته تابې څه خوري، یو خوراک څه انسان مثلا خراب شي. مثال یې در کوم، ساده مثال، تا ته مثلا چای ایښي دي، خو تا په مخکې چایو کې یو مثلا مچ یا چای لوېدلی و، هغه یې ونسته کو، مجبور دی بله پیاله شته نه هغه ته چیکي تابې څه یې چیکي نه، ډېرې بېګاړې تابې څه یې چیکي. همداسې یو بنده یاده چې هغه صفا سوتره دی اول نه، هغه خدای سره یو څه حیثیت لري. یو بنده چې هغه ځان الوده کی، ګناهګار کی، هغه دوباره غواړي ځان صفا کی، پروردګار سره هغه حیثیت بل څه دی. ټیک دی؟ لا تقنطوا من رحمت الله. خدای نه هیڅ کله ناامیده مه کیږئ، هغه همیشه دپاره بندګانو ګناه توبه قبلوي، ګناه درته معاف کوی شي. خو فرق کوي چې انسان الوده نشي، یو دا چې انسان الوده شي بیا ځان صفا کړي، دا ډېر فرق کوي. ځکه دی اوس ساده مثال در کوم، کسا انسان یو ملګری وي اول نه دسه صفا سوتره پاتې شوی وي، دوکه دسه ونه کي، فراډ دسه ونه کي، همیشه دپاره تا په خمارې راځي، تنګ دستۍ کې، تکلیف کې، زحمتو کې، هر چېرته کله ورته غږ وکړي حاضر وي درته. عمر بر تاسو مخلص پاتې شوی دی. یو دوست دې په مقابله کې هغه وي چې تاسو ملګری دی، دوست دی، کینې پڅې اوسه، خو وخت سره دسه دوکه کړې وي، وخت سره ځورولی وي، وخت سره مثلا دسه جګړې کړې وي، بیا دسه خولیا شوی وي، مروتو شي بیا دسه خولیا شوی وي. هغه دوست همیشه دپاره صفا سوتره دسه پاتې شوي، هغه یو څه دی. هغه ملګری چې هغه تاسو مثال دوکې شوکې وکړي، جګړې دسه وکړي، بیا دسه خولیا شي، هغه بیل څه حیثیت دی. اخته ته یو څه نظیر کوي، دخته ته بل څه نظیر کوي. پس یاد وساته جوانانو، خاص کر جوانانو دپاره چې انسان څو پورې الوده نه دی شوی، ګناه څه ځان الوده مه کوه. دغه نیت څه ګناه مه کوه. امام دی چې اذنب فاستغفرو، ګناه کوم بیا به توبه وکم. نه، چې یو پرې الوده شولې، یو پرې ګناه کې الوده شوې، بیا توبه وکړي، دا یې تا هغه حیثیت، هغه صفا سوتره زړه، هغه صفا سوتره دماغ، هغه صفا سوتره قلب نه پاتې کېږي چې کوم اول و د انسان.